د دې وطن صدر درته ویلي دي چې ته په یو شي کې د شلو په ځای 50 نورم ګراني شي ځکه چې زمونږ دا سړیتوب زمونږ دا ایمان زمونږ دا دین مونږ ته چې څه وایي مونږ هغه نه کوو. په 1 کیلو بینډو کې 70 روپۍ ګټل جایز دي. وایه که نه وایه خبره څو سپې د ځان نه مه جوړوه د دنیا سپې د ځان نه مه جوړوه. بنداران یې د خدای دپاره دا د درخواست کوم ګراني مه راولئ په روژه کې خود ساخته ګراني مه راولئ. زما خپل ملګري دي په پټي کې بینډۍ کرلې وي په 50 روپۍ به دی بازار کې زما ګوره ډېر دارکي خوی دي زه ګوره بیا سړي اکثر صرف نوم نه علم نور ناست دي مخامخ یې ورته به ځان ټیک کې دا مسلماني داسې اسانه نه ده. په 50 روپۍ به بینډۍ دلته اخیستې زما د هغې ملګري نه او دلته به دوی په 120 روپۍ کیلو خرڅولې. هسې تاسو ووایئ تاسو دکانداران هم پکې ناشئ کاروباریان هم پکې ناشئ او مړه مسلماني الله ګواه حاضر ناظر ګواه کې چې هسې په 1 کیلو بینډو کې 70 روپۍ ګټل جایز دي. وایه که نه وایه خبره کوئ په 1 کیلو بینډو کې د دې جلاله د بازار د دکاندار دپاره چې دیم کلمه وي او یا 50 روپۍ ګټل جایز دي. مړه دا ګټه د ظلم نه ده. خدای به دې ټول عمر بینډو ته کښېنئ او ذلیل او رسوا به وي. که ځان ښه کول غواړې د شلو په ځای په رمضان المبارک نه د روژې نه مخکې چې تا په یو شي کې 100 روپۍ ګټلې اوس په روژه کې پکې 10 ګټه او 15 ګټه او دا نیت وکړه چې دا 10 روپۍ زما له طرفه دې غریب ته صدقه شوه. تا به خدای ښه کړي خراب به دې نه کړي تا له به الله ډېرې بدلې درکړي خو په رب توکل وکړه بروسه وکړه یقین وکړه د پیسو سپې د ځان نه مه جوړوه د دنیا سپې د ځان نه مه جوړوه. نو څه چلو شي دا د شهر المواسات رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي د روژې میاشت دا رمضان المبارک دا د همدردۍ د غمخوارۍ میاشت ده او مونږ په یو بل راټیټه کړو. مونږ وایو دا د لوټ مار میاشت ده د شلو په ځای بیا 50 ګټو د 50 په ځای بیا 100 ګټو. مړه داسې انصاف دی دا مسلماني ده. تا ته عمران خان ویلی دي چې ته د 80 روپۍ په بینډۍ کې کیلو ګټه. تا ته د دې وطن صدر درته ویلی دي چې ته په یو شي کې د شلو په ځای 50 ګټه. دا خو ته پخپله ظالمې ظالمان مه جوړېږي. د ظلم ګټه حرامه ده ناجایز ده. دونه ګټې چې څومره تا ته پکار ده بس حقه ګټه کوه مناسب د انصاف ګټه کوه سټونه مه رابره کوه مسلمان له. نو روژه ده د همدردۍ میاشت دې کې ګراني مه راولئ. چې څه د حکومت ګراني د خدای د طرفه دا زمونږ د عملونو نتیجه ده. دې کې دا ځان له پوره بحث دی خو ګراني د چا له طرفه او ارزاني د چا له طرفه د الله ده. دا ډیپینډ کوي په څه باندې زمونږ ستا په عمل چې څنګه دی عمل بس حقه شان یا به ګراني که خراب دی اوس عمل خراب دی نو ګراني ده که نه. زه وایم چې نورم ګراني شي ځکه چې زمونږ دا سړیتوب زمونږ دا ایمان زمونږ دا دین مونږ ته چې څه وایي مونږ هغه نه کوو. بس بیا ورته تکړه شه تیار شه که نه دا خو د الله عذاب دی دا ګراني په تا او په ما باندې. هېچا ته کنځلې او بدرې دې مه وایه ځان ته وګوره دې ګریوان کې